شپېته غریبانانو ته به د سهار او د ماښام روټۍ ورکړي. د څه وخت غرمې روټۍ پکې نشته، عربو کې د غرمې روټۍ نه. او بیا فقهاو دا هم لیکلي دي چې روټۍ خوراک ورکول دا د انسان د وس مطابق. خپل اهل و عیال ته کوم طعام ورکې دقه طعام دا نه. ګوره یو سړي په خوراک 1000 روپۍ هم راځي، داسې نه. او د یو سړي په خوراک سلم راځي، چولې پې وخوره 100 روپۍ. او که نه ته پې چې دی نو کباب خورې او یا پې ښه چکن کړایي خورې نو بیا خو پې 1000 نه زیاتې راځي. پوه شو پې که نه؟ نو دا د خپل وس مطابق، د خپل وس مطابق. او بعضې فقهاو دا هم لیکلي چې صرف روټۍ ورکه نو هم کار کېږي، صحیح ده، بغیر ساله نه ښه. نو دا خدا ده چې بس 80 مسکینانو ته روټۍ. رسول باندې زنانه د ځان په یو مسله باندې پوهېږي. ښه دلته کې یو ضمن کې یو مسله پکار، د نظر مسله. اول خدا د منښته چې یو انسان وکړي، د زنانه اکثر له منښته وکړي. نو منښته د الله په نوم پکار، د غیر الله په نوم به نه کوي. او دویم دا دی چې ته منښته وکړې. منښته څنګه؟ یاره یو دړې روجې مې منلي دي، که دا زوی مې ښه شو بیمار دی نو دړې روجې به پخوم، یا چې ډېر مالدار یو دیګ به پخوم، دا مې منلي. نه دې ته نظر وایي، منښته ورته وایي پښتو کې. دا نظر چې دی که نه، دا یاد ساته چې کوم دی نظر منلی دی. لکه اکثر له زنان زما زوی پاس شو، نوکر شو، دونه خیرات به کومه، یو پتیله روجې به پخومه. دا نظر د دې مسله دا ده چې دا به صرف په غریب خورئ. پوه نه شوې پې؟ دی خو چې کله منښته وکړي که نه، دا زنانه په دې نه پوهېږي، اکثر له په دې ځان پوهېږي. چې منښته وکړي یاره بس روجې مې پخ کړې، پلان کې خورته مو وایي، ډنګرې ته مو وایي، خپله یې مو خوري. نه، په خپله به هم نه خوري، ستا مور پلار به هم نه خوري، ستا بچي به هم نه خوري. او نور د دې نه علاوه که خور دې شوه، که رور دې شو چې غریب دې نه خوړی شي. دغه رنګې مالدار به هم نه خوري. په چا به یې خوري؟ په غریب به یې خوري. نو دا منښته ده د الله په نوم باندې. دغه شانتې دام د دا مسکین ته دلته قرآن مسکین ذکر کړی، دا مې ضمناً ذکر کړ. مسکین ذکر کړی، دا به مسکین ته ورکې. چا ته به ورکې؟ غریب ته به ورکې. مالدار به دا نه خوري چې تا ته پارټي جوړه کا پوه شوې پې. اور که پارټي ده بس خلک به راشي، خپلوان به هم ټول راشي، هغوی له به چې دی نو څوک هم په خپله یې مخوري، په مور پلار یې مخوري، په بچو یې مخوري. نه، منښته نظر واجب لازم چې دی هغه به خپل هم نه خوري، خپل مور پلار باندې، بچو باندې. او دې نه علاوه چې څومره دي نو بیا په هغې باندې ترور شو، ماما شو وغیره وغیره، تره زامن شو چې غریبانان دي نو ورکولی. مالدار له به هم نه ورکوي. مالدار څه ته وایي؟ مونږ خو دې ته وایي چې بنګلې دې ته مالدار وایي. په دې هم ځان پوهې که شریعت کې مالدار هغه چا ته وایي چې 9 تولې سره زر وسره یا 2.5-50 تولې چاندي وسره. مخکې 1,83,000 اوس په زیات شوي، څه کم 2 لکو ته رسي. پوه شو پې؟ اوس ورځ تر ورځه ریټ اوچتېږي. ښه ده، دا مسله په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي.